او څوک چې د جمعې په ورځ سورۃ الکهف تلاوت کړي نو د یوې جمعې نه واله د بلې جمعې پورې به د مخې ته یو نور وي، رڼا به یې د مخې ته د یوې جمعې نه واله د بلې جمعې نو د جمعې په ورځ حاضري وختي کوو او بل د سنتو ډېر لوی اهتمام کوو. دا خبره ذهن کې پخه کوي چې کم سړی د سنتو اهتمام نه کوي د ده به فرض نیمګړي چې کم سړی سنت په پابندۍ نه کوي د ده به فرض نیمګړي فرض به یې نیمګړي فرضو ته دې مکمل نه وي چې کم سړی سنت په اهتمام نه کوي. وایي دا خو څه خبره ده مولي صاحب، دا خو سنت دي. سنت د چا سنت دی؟ سنت د چا سنت دی؟ لږ ودرېږه ته لږ سوچ وکړه سنت د چا سنت دی؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی. دا وړه خبره ده. د دې نه بل غټ وعید شته دی چې کم سړی سنت نه کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای زما د شفاعت نه به محروم په میدان محشر کې. زما شفاعت هغه ته نه حاصلي، زما سنت یې نه دي کړي، ما سره وفا نه ده کړې، نو دی به زما د شفاعت نه چې دی دا به محرومه ګرځي دا سړی. موږ خو په تمه یو چې میدان محشر به امام الانبیا به سفارش کوي، مونږ به د سفارش د لاندې راځو، زمونږ به سفارش کوي. نه دقه سړی به د نبی علیه السلام د شفاعت نه محروم وي چې دی سنت نه کوي. دا خو د امام الانبیا، دا خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت. قربان د صحابهونه یو صحابي ناست دی یو ځای کې شاهي مجلس دی، ډوډۍ خوړل کېده نو د هغه نه نوڼۍ وغورځېدله کته، هغه نوڼۍ راواغستله، هغه داسې ډېره ګنده نه وه، صفی کړه نو خوړی. نو هغې مجلس کې ورته یو کس وایي دا ډېره بده ګڼل شي چې شاهي مجلس یې او خلق واپس شوي روټۍ راوچتوي. هغه ورته وایي اترک سنت حبیبی لهؤلاء الحمقا، زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت د دې بې وقوفانو د وجې نه پرېږدمه؟ شاهي مجلس ته زه د امام الانبیا سنت پرېږدمه؟ سنت به اعلی وي او سنت باندې به همیشګیري وي، دا به یو ځای کې نه پرېږدو. هغې به چای روټۍ کې سنت نه پرېښودل. موږ نن د مانځه سنت پرېږدو، موږ وایو دا څه دي خو سنت دي. دا ډېر لوی اهمیت لري. او جمعې په ورځ باندې درود